چې کم سړی باندې حج فرض شي نغه ته په کار دغه د چې غد خپل زندگی کې د حج ادا کی خو بیا هم کچری دا په ځان باندې پوه شو چې زه یو داسې بیماری کې مبتلا یم چې کیدای شي زه ما ته دوباره صحت میلاو نشي اور کیدای شي زه د حج بیا ونه کړی شم نغه باندې لازم اور ضروری ده چې هغه د حج وصیت کوي هغه به چاته وایي چې ته ما په ساري حج وکړه هغې ته حج بدل ویلی کېږي هغې کې څه شرایط فقهاو ذکر کړي زه کوشش کوم چې کم ما ذهن کې الله پاک واچولو هغه به درته بیان کوم کنې شرایط یې ډېر دي خو حج بدل دپاره شرط دغه دی چې کم سړی حج فرضیت باوجود تللی نه شي هغې ته ډاکټرانو بولي چې ته نه بچ کېږي ستا داسې بیماري ده چې ته بار مزه یا تا نه بیماري بل ته لګي نه ظاهره خبره هغه حج ته نه شي تللی هغه د حج بدل وصیت وکړي خپل ورثاو ته چې زه که مړ شم نو ما په ساري حج به تاسو کوئ اوس چې کله د کم سړی د دې سړي طرف نه حج ادا کوي د دې ټوله غونډه خرچه به دا سړی برداشت کوي د حج اور د وصیت کولو نه پس د دې سړي په موجودګي کې چې کچرې حج کولو دا به اسې ټوله خرچه د برداشت کی هغه سړی بلا شي دې په ساري به حج وکړي اور کچرې بالفرض و محال دا سړی مړ شو نه بیا به د دې د میراث د درېیمې حصې نه به مونږ ګورو چې حج بدل ادا کیږي که نه ادا کیږي کچرې د میراث د مال د درېیمې حصې نه حج بدل ادا کېدو بیا جایز دی که نه بیا ادا کوي مثال په طور به یو سړی وفات شو 30 लाख روپۍ پرېښودلې اوس د 30 लाख درېیمه حصه 10 लाख جوړیږي کچرې د حج بدل په 10 लाख کې کېدو بیا ټیک دی دا به حج وکړي د دې سړي طرف نه اور کچرې مثال په طور باندې 10 लाख روپۍ پرېښي دي 10 लाख روپو درېیمه حصه 3 लाख روپۍ جوړیږي 3 लाख روپۍ کې حج نه کېږي لہذا دې طرف نه حج بدل به نه کېږي بیا الله سره معامله دا سخت وعید ور باندې راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایي چا باندې حج فرض وي نه کي هغې خوښه ده چې یهودي مړېږي که اور نصراني مړېږي دومره سخت وعید پرې راغلی خپل ژوند کې د ولې نه کولو هغې کې تا سره 10 लाख روپۍ په کار دی ته خپله کړی وې که نه په خپل زندګي کې به د چاته ویلو چې حج بدل وکړه ما طرف نه نه حج دومره زوري عمل دی چې کچرې دوی خپله ونه کړو بیا به څوک لیږي هغه به د دې طرف نه حج بدل کوي بیا حج بدل ته چې کم سړی ته لیږي هغې دپاره یو شرط دا هم دی چې مخکې هغه خپل فرضي حج کړی وي او کچرې هغه فرضي حج نه و کړی هغې باوجود تا ورته چې نه ما طرف نه حج وکړه نو تا طرف نه چې هغه حج وکړي حج به وشي خو دا مکروه ده داسې نه وکول پکار خو تا وکړو اور کچرې د حج بدل پیسې د یو داسې سړي ته ورکړي چې هغې باندې خپله باندې حج فرض دی مالدار دی کولی شي هغه باوجود یې نه کوي ستا پیسو باندې هغه وایي چې زه ځم به زه حج بدل کوم نه داسې سړی چې هغې باندې حج فرض دی هغه حج کولی شي هغه باوجود چا طرف نه هغه حج بدل وکړي دا حرام اور مکروه تحریمي نه دې طرف نه چې کوم حج وکړو دا ګناهګار دی هغه ګناهګار دی خو فرضیت پې بیا هم ادا شي هغې یو مثال باندې ځان پوهېږي یو سړی سوچه سودي کاروباري دی یا شرابي دی او روایت کې راغلو چې کم سړي خېټې ته حرام لاړو 40 ورځو پورې د دې عبادات نه قبلېږي دا چې کله فرض مونځ کوي په دې باندې ټکې اجر هم ورته نه میلاویږي خو قیامت کې به الله پاک ونه دا تپوس نه کړي چې تا مونځ نه دی کړی مونځ زه کړی دی ښه ثواب درته نه دی میلاو شوی چې څنګه دلته کې د مونځ فرضیت ادا کېږي دغه رنګې د حج فرضیت پې ادا شي خو ثواب ورته نه میلاویږي نه حج بدل کې شرط دا دی چې داسې سړی به لیږي چې هغې یو ځل حج کړی وي اور چې تا طرف نه کوي نه دا به بیا صحیح شي چې کوم سړي طرف نه کوي او که هغې بیا فرض یې بیا نه کړي نو بیا مکروه تحریمي او حرام دی ثواب پې نه میلوي بیا دا چې کم سړي طرف نه حج بدل کوي د هغې علاقې نه به غازي حج بدل ته مثال په طور باندې زمونږ دې سیمه کې هنګو کې یو سړي یو بل سړي ته وایي چې ته ما طرف نه حج بدل وکړه نه هغه به د هنګو نه ځي حج بدل خرچه به برداشت کوي او موږ خلک څنګه چل کوي یاره دلته ځي پاکستان نه لږم ډېره زیاته خرچه کېږي مکې مکرمه کې یو ملګری مه دی به 200 ریاله به ورکړه هغه به ما طرف نه حج وکړي دا ناجایز دی زما په دې خبره پوهېږي ځان ته اسانه کا که نه ولې چې پاکستان دلته نه ځي هنګو نه ځي کې بیکې نه خرچه ډېره کېږي
او چلته مکه مکرمه نه کی خرچه کم کیږي. نه چې کم ځای کې دا سړی پروت دی دا حج ته نشي تللی دغه ځای نه به ته سړی لګي چې غته په سارې حج بدل وکړي. اور که مکه مکرمه کې د چا د پیسې ورکې نغې باندې ګناهګار شي خو بیا هم something is better than nothing. کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے. یو سړی دی صرف فرض مزګي نوافل نه کوي سنت نه کوي دا ورته ما وایي چې دا فرض هم بس ما کوه کم از کم دا فرض خو کوي که دې نه ولې منې کوي. نه که بیا ډېره مجبور شي مکې مکرمه کې چا ته پیسې ورکړي چې ته لاړ شه ما په سارې حج وکړه نه کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے. اگر چې کما حق کوو څنګه عبادت کول پکار و هغه رنګې ونه کړو پیسې ونه لګولې خو بیا هم موږ وایو چې بس ټیک دی الله رب العزت ډېر مهربان او رحیم او کریم ذات دی کیدای شي هغه قبول کړي او دا د عذاب نه خلاص کړلی شي. نه حج بدل کې دا هم شرط دی. بیا چې حج بدل کې کم سړی تا لیږي هغه ته وایي چې دې شرایطو سره ته د حج وکړه او چې هغه شرایط درته وایي چې هغه حج متعلق وي او جایز وي نه بیا به ته د ما هغه قواعدو او هدایتو مطابق هغه حج کوي. اور کالا دی نه کی چې چا درته ویلي چې ما په سارې حج وکړه هغه قانون او هدایت ته ځان ته بدل کو نه چې هلته ته کم حج وکړې هغه د خپل طرف نه شو هغه د دې سړي طرف نه شو او چې راشي دې څومره پیسې درکړي هغه پیسې به دې د دوباره بیا واپس کړي چې دا پیسې والا اور هلته کم حج شوی دی هغه د ما طرف نه شو او ذمه داري ستا دا ده چې هغه پیسې به دې ته بیا واپس کړي. دیو چې نه چې کم چا طرف نه ته حج کوي هغه درته کم اصول و ضابط وښي او هغه د شریعت مطابق وي هغې پابندي به بیا کوي. او حج درې قسمونه دي. یو حج افراد صرف حج وکي یو احرام سره. یو حج قران دی دا ټول نه سخت حج دی چې یو احرام کې عمره او حج دواړه وکي. ولې چې حرم ته دننه شي عمره به وکي بیا هغې احرام کې به وي تر دې پورې چې 9 10 11 12 ځلې د حج له څومره فرایض هغه ټول ادا کړي. اور یو پکې حج تمتع دی. حج تمتع دی ته وایي چې میقات نه احرام وتړي عمره وکي بیا خپل بلډینګ ته راشي هغه احرام پوره وکي بیا چې کله بیا دوباره حج عمل کېږي دپاره دوباره احرام وتړي. نو فقهاو دا لیکلي دي چې د کم سړی بل سړی حج بدل ته لیکي نه دا د حج افراد او حج قران هغې ته ویلی شي چې وکړه خو حج تمتع نه ورته ورشي ویلی چې ما یې کوه. فقهاو منځ کې اختلاف دی. بعض وایي چې حج بدل کې حج تمتع کېږي او که نه کېږي خو راجح قول مفتي شفیع رحمت الله علیه دا لیکلي چې کېږي که ویې کړو نو ټیک دی. په دې خبره باندې تاسو پوه شوي. بل چې کم سړی حج بدل کوي دغه دل طرف نه دې طرف نه خرچه واپسی خرچه دغه کور خرچه دغه جیب خرچه دغه خوراک خرچه دغه بلډینګ خرچه دا ټول به دا سړی برداشت کړي تر دې پورې چې د خوراک کم لوښي دي هغه که دې ورته واخیستلو مثال په طور باندې کم خلک عمرې ته یا حج ته ځي هغې ځان سره خپل ترماس بجلي والا نور شیزونه وغیره وغیره کپونه پیالې ډسپوزیبل ګلاسز دا ځان سره وړي دلته نه چې کله حج بدل وکړي واپس راشي هغه لوښي هغه چې کومې پیسې زیاتې شوي دي حج نه هغه به ټولې دي مالک ته واپس کړي چې ما تا په سارې حج کړی د خپل لوښي پیالې کپونه جګونه دا د والا اور د پیسې رسره زیاتې شوي دي دا والا. اور که چا په سارې ته حج بدل کړي هغه درته وایي چې نه به د کمې پیسې پاتې شوي ما طرف نه درغلی دا ستا ته هدیه ده ټیک دی جایز دی. بیا یا چې کوم لوښي درکړي دي د دوی چې به د لوښي خپل کور کې استعمال کړي راوله ما ته ضرورت نشته دی بیا ټیک دی چې هغه درته اجازت وکړي خو چې هغې اجازت نه کړي دا به ورته واپس کوي. ولې چې تا د څومره اعمال وکړو دا د هغې په سارې کړي دا ته خپل اعمال نه دي نه ستا خپله تیاري ده نه دا شرط هم فقهاو ذکر کړی دی. خو بهرحال د حج بدل مسایل درته مختصر ما ځکه بیان کو چې د حج بدل د حج فرضیت دې مقام ته رسېدلی چې خپله نشي کوي بیا به څوک لیږي چې هغه تا په سارې حج وکړي خو بیا هم حج به کوي. حج دومره فرضي عمل ضروري عمل دی. البته یو خبره باندې ځان پوهېږي یو سړي باندې قرضه ده اور دلته مخ ته د حج سفر هم پروت دی فرضي حج خبره کوم. مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتو مال یو ځای کې لیکلي چې د قرض ادا کړي حج د بعد کې وکړي. خو بهرحال بیا هم که چرې دې دغه حج وکړو اور قرضه ور باندې پاتې وه په دې نیت باندې چې زه ورپسې راشم د قرضه به ادا کوم نو ټیک دی جایز دی هېڅ خبره نه ده. خو نفلي حج کې دا خبره ده چې نفلي حج ادا کولو نه مخکې قرضه ادا کول ضروري دي. ولې فرضي حج د کړی که ود نه کړو هېڅ خبره نه ده خو د قرض ادا کولې قرض باندې ډېر زیات وعیدات راغلي دي
تر دې پورې چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم به چې کله د چا جنازه کوله غینه مخکې به اعلان وکړو چې دې سړی باندې قرض شته کا نشته چې قرض نشته نه جنازه به وکړه چې ولې چې قرض دی به بل ثابت ورو چې تی جنازه وکړه نبی به یو صحابي پاسې درو چې یا رسول الله د دې قرض زه ادا کوم خو د دې جنازه وکړه چې چا ذمہ داری واسه به نه پس جنازه کوم نه دا خبره هم یاد ساتي چې قرض مخکې ادا کول ضروری دي په نسبت دې باندې چې ته نفلی حج کوې اور زموږ د خلک معاملاتو کې کمزوري دي قرضه به ور باندې قرض چا ورته قرض ورکړی هغه ورپسې روزانه ورځې درې ځل رزي قرض نه کېږي حج ته به خوښ وي نه خو یې باندې د قرض ادا کړه د خلک د اور کې ودرولي دو د پریشاني جوړه کړې ده خدا نفلی حج خبره کوم اندغه رنګ نور عبادتو کې هم دغه دی مثال په تور یو ملګری تبلیغ ته ځي چا ور باندې قرض دی نو فاصل الفتاوی د لیکلي دي چې اول د قرض ادا کی بیا د تبلیغ ته لاړ شي دا ضروری دی چې کم شیز اهم دی هغه مخکې کول پکار دي کم ورپسې دویمې درجې کې دغه ورپسې ساړه به وروسته کوي دریم دا چې څلورمه خبره نفلی حج کې کته ګوري چې یو سړی ډیر انتهایی پریشان دی مشکلاتو کې مثال گرفتار دی یا گیر دی هغه ته ډیره زیاته پریشانی ده نستا که د نفلی حج پیسې په د غریبانو ولګي نو بهتره خبره ده دا زه نه وایم چې پکار داسې ده بهتره خبره ده افضل ده نور دنیا کې غربت دی دا غربت په چا پلار ختم کی خاص کر پاکستان کې ورځې په ورځې قومي خزانه لوټ کیږي هر یو سیاستدان سرمایدار مالدار علاقه دی خپل خېټې ته اچي حرام حلال او تمیز نشته دی دغه به څه غربت ختم کی زکات خلک نه ورګي صدقه او خیراتونه ډېر لري خبره ده چا به زکات فرض دی زکات نه ورګي زکات د پاره هیلې جوړي عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه په باره کې دا خبره مشهوره ده هغه به هر کال یو کال به جهاد کې تیرولو بل کال به نفلی حج کولو نو یو ځل چې کله حج ته روان وو خپل قافلې سره یو ځای کې پړاو واچولو پړاو مطلب دا چې آرام وکړو بیا به مخکې سفر وکړو مخکې د اوښانو او د خچرو او د اسونو سفر به نو چې کله هغه ځای کې پړاو واچولو نو وی کتلو چې یوه بجلی راغلې ده څه ته لګی بجلی راغلې ده نه چې کوم ځای کې پړاو اچولي وه هغه ځای کې وکتلو چې یوه ماشومه راله ډیران نه یو مردار چرګي راواخیستلو یو روایت کې دا راغلی بلکې راغلی چې نه خر پروت و اخر نه غوښه کټ کا غې ځان سره راواخیستل اوس عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه د خیمې کې ناست او دغه ټول منظر ګوري نو چې هغې ماشومې ځان سره غوښه روانه که خیمې طرف ته نو یو خپل شاګرد ته غلام ته وایي چې منډه که د ماشومه راواله چې څه مسله شاګردان یې لاړو قافلې کې کم ملګري وو هغه چې ماشوم یې راوسته تپوس یې ورنه وکړو چې د غوښې باندې څه کوي او مودره غوښه دنه واخیستله ورته وویل چې نن مونږ زمونږ کور کې درېیمه ورځ د فاقه ده خوراک د پاره څه شته نه نن مونږ دې حالت ته راغلي یو چې بېهوشي کېدو خطره ده او د مرګ خطره ده د لوږې تندې نه او قرآن کې دا راغلي دي چې کله یو سړی مړیږي به قدر ضرورت د خنزیر او د مرداره غوښه خوړی شي چې ژوندی پاتې شي نه موږ د به امر مجبوري دې سټیج ته راورسېدو چې دې غوښې سره دې مردارې سره به زموږ زندګي بچي عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه چې دا خبر اورېدله انتهایی زیات خفه شو ځان سره سوچ کې ډوب شو چې که زه ځم حج کوم دا نفلي حج دی ما فرض ادا کړی دی فرضي حج مې کړی دی او بل طرف ته د مسلمانان دومره پریشانی کې دي چې مرداره غوښه خوري زما د حج سفر نه بهتره دا ده چې زما د پیسې په د علاقې د غریبانو باندې ولګي خپل ملګرو ته یې ووایي چې زه ما سره چې څومره دا سرمایه ده زادراه دی دا به د دې علاقې د دې کلي په غریبانو باندې به دا زه تقسیموم د دې خوراک انتظام د دې چې څه تکلیف دی هغه د ختم شي خیر دی
خو زه مزید د حج سفر ته نه یم تیار په داسې حالاتو کې چې مسلمانان داسې مشکلاتو سره دي هغه پیسې غونه په دې کلي باندې ولګوله غریبانو کې تقسیم کې هغوی ته یې ورکړه چې تاسو مرداره ما خورئ دا پیسې واخلئ خپل ضرورت ورسره پوره کړي اور د هغه ځای نه واپس راغلو خپل نفلي حج یې ادا نه کړو دا واقعه مفتي تقی عثماني صاحب دامت برکاتو مالي خپل خطبات کې دغه ځای پورې لیکلي خو نور اکابرو چې کومه مخکې نقل کړي هغه به ورسره زه درته بیان کړم شیخ زکریا رحمت الله علیه یو ځای کې دا ذکر کړي خو هغې دا نه دي ذکر کړي چې عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه داسې کړي هغې صرف دا ذکر کړي چې یو سړی و هغه څوک و هغه نوم یې نه دي ذکر کړي وایي خلک لاړو حج یې وکړو هغه حاجیان چې کله واپس رالو نو خلک به دې ته راتلو چې کم خاص کر حاجیان وو چې مبارک شه حج د کړی دی سفر په خیر و دې به ورته چې ما حج نه دی کړی زه تللی وم حج ته خو زه نیمې نه راغلی یم ولې هلته پیسې مې غریبانو باندې نیمې لاره کې تقسیم کړي هلته هغې مشکلاتو سره مخامخ زما نفلي حج و زما نفلي حج په مقابله کې غریبانو سره تعاون کول زیات ضروري و نه عملګرو ته وایي چې موږ په خپلو سترګو ته کتلی مطاف کې طواف کې ته موږ سره وي سعی به کوله ته هلته کې موږ سره وي مینا کې راسره وي عرفات کې راسره وي مزدلفه کې راسره وي بیا چې کله مدینې منورې ته لاړو هلته راسره وي ورته وایي چې نه ما حج زه نه یم نه دعا یې وکړه چې یا الله دا حاجیان وایي چې تا حج کړی ما خو حج نه دی کړی دا څه ماجرا ده څه معامله ده زه خو په دې نه پوهېږم وایي الله رب العزت ورته خوب کې وښیلو چې تا کم ځای نه د پیسې غریبانو کې تقسیم کې ته واپس راغلې تا په سر الله رب العزت یوه فرشته تشکیل که حج ته اور دا فرشته به تر قیامت سبا پورې به هر کال حج کوي او تا په سر به حج کوي دا اجر به تا ته میلوي او بیا مې څه خیال دی یو د زما او ستا حج دی او یو د فرشتې حج دی چې فرشتې حج الله پاک قبول کړي څه فرشتې حج خو اسې قبول دی او بیا ورته مخکې دا وفرمیلو چې فرشتې تا په سر حج کړی دی هغه حج مبرور ګرځېدلی دی حج مقبول ګرځېدلی دی اور د هغې وجې نه الله رب العزت دا ټولو حاجیانو حج قبول کړی دی الله رب العزت د ورکړې والا ذات دی چې غیرت کې راشي بیا د الله رب العزت ټول نه زیات غیرتي ذات دی دا معاشرې کې د غریب سره تعاون کولو بیا دا نتیجه ده د اثرات مرتبه دي چې کومه نتیجه امت ته میلوي نه دې وجې نه چې کومو ملګرو باندې حج فرض دی هغې کې مزید کوتاهي کول یا سستی کول د نه دي کول